دویم شی دا زده کړي په دې نقشه کې اولاد څه مراد څه دي چې موږ وایو دا اولاد دی. نو په اولاد کې چې کوم دی چې موږ وایو اولاد به وي یا به نه وي، وینې پلانې دونې حصه وړي په شرط دی چې اولاد یې وي، پلانې دونې حصه وړي په شرط دی چې اولاد یې نه وي. د اولاد څه چیش مراد دی؟ د اولاد څخه خالي زوی نه دی مراد یا لور نه دی مراد، بلکې د اولاد څخه زوی، لور، د زوی زوی، د زوی لور، وینې دا رقم د زوی د زوی زوی د زوی د زوی لور، وینې دا ګرد اولاد څه مراد دی. نو د اولاد چې موږ وایو اولاد به وي، نو دا ګرد به بیا ته ګورې چې په دې کې کم څوک موجوده دی، او اولاد به نه وي نو بیا به ورته ګورې چې په دې کې به یو هم نه وي موجوده. او بل شی اخوه ده. اخوه څه ته وایي؟ موږ وایو اخوه به وي یا به نه وي، پلانې دونې حصه وړی سي په شرط دی چې اخوه به موجوده وي، پلانې دونې حصه نشي وړلی په شرط دی چې اخوه به نه وي موجوده. دا اخوه وایي څه ته؟ اخوه چې کوم ده د دوو، ګور اخوه ورور خور ته وایي یا ورور ته وایي، نو ځکه دغه دپاره د ګریټر نشان چې کوم دی هغه استعمال شوی، دو یا دغه څخه زیات افراد. نو هغه که نر وي که ښځه وي، نو دغه اطلاق د اخوه اطلاق پر څو شانې کېږي؟ پر درو شانې باندې کېږي، حقیقي، علاتي، اخیافي باندې. معنا د اخوه چې دوه وي یا د دوو څخه زیات وخت به خامخا وي، صحیح سولو، نو بیا اخوه ورته ویل کېږي. نو بیا د دوو څخه زیات چې هر څو وي، هغه که نر وي که ښځې، فرق بیا نه پکې لري. خو د دې اخوه څخه چې کوم دی، د دې اخوه اطلاق پر درو شانو باندې کېږي، حقیقي، علاتي او اخیافي. یا موږ دی ووایو چې د اخوه درې قسمونه دي، حقیقي، علاتي، اخیافي. حقیقي ته عیني هم ویل کېږي. حقیقي ته څه مراد دی؟ حقیقي څه مراد؟ هغه ورور و خور دی چې هغه په مور او په پلار په دواړو باندې سره شریکان وي. معنا مور و پلار باندې چې کوم ورور و خور سره شریکان وو، دا ته حقیقي خور ورور وایي یا عیني خور ورور وایي. او دویم چې کوم دی هغه علاتي دی. علاتي ورور و خور یا ورور یا خور و خور، دا څه ته وایي؟ دا هغه دی چې خالي په پلار باندې سره شریکان وي. معنا یو ښځه ده، د یوه سره واده وکړي، بیا هغه سړی مړ سولو، صحیح سولو، بیا چې کوم دا ښځه راولاړه سوله، د بل چا سره، بل سړي سره نکاح وکړه. اوس د هغه سړي سره چې کوم اولاد ولو او د دې سړي سره چې کوم اولاد دي، دغه ښځه خو یوه ده، په مور سره شریکان دي، ټیک سولو، نه غلط سو. علاتي څه ته وایي؟ علاتي دا ته وایي چې په پلار سره شریکان وي. معنا سړی راولاړ سو، دوه ودونه یې وکړو، نو اوس چې کوم دی د دا دوو مندو اولادونه څه دي؟ مور یې سره جلا ده، پلار یې یو دی، نو دا د بندو اولادو ته څه ویل کېږي؟ دا ته علاتي ورونه ویل کېږي یا علاتي خوندې ورونه ویل کېږي. سړی دې درې ودونه کړي یا څلور ودونه کړي دي، دا مندو اولادو ته څه ویل کېږي؟ دا په مابین کې چې دی کوم رولګلوي ده، د علاتي رولګلوي ده. او دغه چې کوم دی اخیافي بیا څه ته وایي؟ اخیافي بیا دا ته وایي چې مور یې یوه وي، پلار یې سره جلا وي. لکه ما ورته یوه ښځه ده، هغه یو وار د یوه سړي سره نکاح وکړل، دغسې یو یا دوه اولاده پیدا سولو. د هغه وروسته چې کوم دی بیا هغه سړی وفات سولو یا طلاق ورکړي، دا ښځه راولاړ د بل چا سره واده وکړي، بیا د هغه سړي سم اولاد پیدا سولو. دلته پلرونه سره جلا سولو، لیکن مندې چې کوم دی هغه یوه ده، مور یې یوه ده. نو که په مور سره شریکانو، معنی داسې ورور خور چې په مور سره شریکانو، هغه ته اخیافي ویل کېږي. او که چیرې په پلار سره شریکانو، دا ته علاتي ویل کېږي. او که چیرې په مور او په پلار په دواړو باندې سره شریکانو، دې ته بیا حقیقي او عیني هغه اخوه ویل کېږي یا ورور خور ویل کېږي.